ګرانو کتونکو وحید خان تاجک یم او زما سره د پاکستان تحریک انصاف سینیئر غړي دا وخت موجود دي. وزیر اعلی صاحب د تیمرګرې دوره وکړله. په دې حوالې سره دوی سره خبرې کوو چې څه اعلانونه یې ونه کړل. توقع خو دا وه چې وزیر اعلی صاحب چې کوم ځای ته ځي ډېر څه وړي ځان سره، خو تیمرګرې ته بالکل خالي لاس راغلو. نو دوی سره خبرې کوو. ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو. څه راسره وایي چې وزیر اعلی صاحب ولې؟ ډېره مننه، شکریه وحید الله صاحب. په د ټول نه مخکې خو زه په کامیاب جلسه باندې د ټول ډېر عوامو ته مبارکي پیش کوم. یقینا دا د تاریخ یوه کامیابه جلسه په دیر تیملګرې ریسټ هاوس ګراوند کې وشوه او ډېر په زبردست استقبال دغه وشو. ډېر ښایسته طریقه باندې هغه ته هرکلی وشو. زه د ټولو پارټیانو شکریه ادا کوم. د ضلعې د ټولو نه غټې پارټۍ څومره پارټیان یم چې دي ټولو بیګا په سوشل میډیا باندې هغې ته هرکلی کړی دی. موږ د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. هغه صرف زموږ میلمه نه و، د ټول دیر میلمه و او چیف منسټر و. یقینا چیف منسټر انتهایي خوشحاله شو د دیر د خلکو نه. او زه دا په دعوه سره ویمه، زما په خپله د سی ایم صاحب څخه خبرې وشوې، پیګان صاحب ورسره ولاړو او مطالبې دومره ډېرې وې چې هغه په تقریر کې نه کېدې. هغه د ځان سره بالکل په ریټن کې کېښودې او ډېر زر به تاسو وینئ چې د پریس کانفرنس په شکل کې د لوړ دیر د پیګانو سره به سی ایم صاحب موجود وي او د هغې منظوري به ورکوي انشاءالله. ینګ وزیر اعلی دی، ورکر وزیر اعلی دی، په خبره پوهېدونکی وزیر اعلی دی. بالکل هغې سره په دې باندې ټولو امپیز هم خبرې شوې دي، بلکې د تنظیمي مشرانو هم د هغې سره دا خبرې وشوې. او بیا په تلو تلو کې د هغې نه ما تپوس وکړو چې په موږ باندې به دا سوالي نشان جوړیږي. نو هغې ویل تاسو تسلي وساتئ. ما هغه ټول زما د مخې هغه بالکل د ځان سره چې کوم مطالبې وي هغه د ځان سره کېښودې او ویل به دا ټولې به زه تاسو ته منظوروم انشاءالله او عملي شکل کې به تاسو وینئ چې دا به زه منظوروم او په دیر کې به دا کار کېږي انشاءالله. دا زموږ داسې وزیر اعلی دی. دا ورکر ما مخکې ویله چې ورکر وزیر اعلی هغه دیر پیژني، د دیر عوام پیژني، د دیر مینه پیژني، د دیر اخلاص پیژني او د دیر محرومیانې پیژني. نو انشاءالله تاسو امید لرئ چې دا کم کارونه په دې سټیج باندې ویلی شوي دي او یا ورته امپیګانو په ریټن کې ورکړي دي، دا ټول کارونه به مونږ ته منظوروي او تاسو به وینئ چې د هغو د پیج نه او یو پریس کانفرنس به کېږي، د هغې په شکل کې به امپیګان به ورسره ناستي او په دې باندې به عملي کار کېږي. جلسې په هکله څه وایې؟ مونږ خو کتل پی ټي آی ګڼ تعداد کې ورکر راغلي وو، خو تاسو خپله توقع څه دی چې دونه زیاته وه که نه کمه وه؟ زه دا وایم چې دا د خان صاحب د جلسې نه وروسته دا دویمه کامیابه جلسه وه. د خان صاحب د جلسې ریکارډ خو زه وایم هغه نه ماتېږي، خو دا د دیر په تاریخ کې چې وزیر اعلی راغلی دومره زبردسته جلسه موږ نه لیدل. نه مخکې هم زموږ وزیران راغلي، وزیر اعلی راغلی دی. یو په دې جلسه کې اهمه خبره زه تاسو ته کوم چې د دې ټیم ډېر شاټ و. دا 2 ورځو مخکې نه د دې خبره وشو، بیا په منځ کې به تاسو په سوشل میډیا او په میډیا کتل و چې دا کینسل شوه دا جلسه. په 1 ورځ ټیم کې دا بیرته موږ به حال کړه او الحمدلله دومره کامیابه جلسه چې په دې ځای باندې په زرګونو کرسۍ لګېدل وي او دا یوه منظم جلسه وشوه. نور کله د پی ټي آی په جلسه کې دومره اکثر جلسه چې د اخر ته رسي نو ورکرانو ځي، ډېر په مینه وزیر اعلی خلکو واورېدو، ډېر په مینه هغې هم خبرې وکړې او دا ګراوند بالکل ډک و، کرسۍ ډکې وې، خلک ولاړو. نو زه مبارکي ورکوم پاکستان تحریک انصاف ته په دومره سختو حالاتو کې چې زموږ لیډر په جیل کې دی او د هغې باوجود دومره کامیابه جلسه کولو باندې زه مبارکي ورکوم. ډېره مننه. مونږ کتل به چې کله به جلسې ورکر به لږ د مایوسۍ ښکار و، خفګان اظهار به یې کوو. نن جلسې ته چې کوم ورکر راغلی څه وایي چې ګنې هغه مایوسي او خفګان ختم شو؟ ځکه تعداد یې ډېر زیات و. ډېر زیات. که تاسو وګورئ نو په جلسه کې ټوټل چې دی نو زیات تعداد چې و دا د نوجوانانو او د هغې وجه هم دا وه چې یو نوی نوجوان وزیر اعلی راغی او هغه چې دی یو ورکر دی او هغه لکه د دې ځای نه تللی دا کم ورکر چې دي او دا نن چې موږ کم ښکته ولاړو همدغه دا زموږ صدر صاحب چې دی نو دا د دې وزیر اعلی سره یو ځای پاتې شوی دی. نو دغسې سړی چې کله وزیر اعلی راشي نو د هغه نه بیا امیدونه هم خلک ساتي او هغه په دې خلکو هم پوهېږي، هغه په دې ستونزو هم پوهېږي، هغه د دیر بلکې زه به ووایم چې د دیر په هر هغه مسله باندې پوه دی چې کمې مسلې موږ ته دي. نو انشاءالله ډېر زر چې څنګه صدر صاحب ویله چې په دې باندې به کار کېږي په دې مسلو باندې، نو ډېر زر دی چې هغه به د پریس کانفرنس په شکل کې یا مطلب په بل داسې صورت کې به موږ تاسو ته ږدو او انشاءالله د دیر د خلکو له به دا خوشخبري ډېر زر ورکوو. د ورکر خبره کېدله نو داسې ډېر ځوانان دي چې د پارټۍ سره به ډېر په کلکه ولاړو، قربانیان یې ورکړې، کیسونه پرې جوړ شو، سره اخلاص شو، سلا په جیلونو کې دي. نو هغې لپاره څه سوچ فکر دی؟ بالکل هغه خبره په سټیج باندې هم ډسکس شوه، وزیر اعلی صاحب ته مو شوه او چې کم ملګري زموږ په جیلونو کې دي، کم ملګري په 9 مۍ کې دي، کم ملګري چې دی نو هغه په
26 نومبر کې چې دی زخمیان شوي دي د هغې خبرې مو شوې انشاءالله هغو ته هم بالکل ریلیف ورکوي او ما تاسو ته مخکې مو ویلی چې یو ځل بیا یې وایم چې دا وزیر اعلی چې دی نو دا په دې هر څه پوهی دی او انشاءالله ډېر زر ده چې دا ټولې خوشخبریانې به موږ تاسو له درکوو خو نن دا ستونزې چې وې نو زموږ دا ډېرې مسلې شاه صاحب وویلې هغو ته او هغو ته پیش کړې نو انشاءالله دا مسلې ډېرې وې نو هغه به پرې سوچ کوي او هغه به پرې خپل میټینګ کوي د هغې نه پس به موږ ته دا خوشخبري راکړي ډېر مننه ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو اورېدلې مونږ لیدل تېر ځل وزیر اعلی صاحب محمود خان چې راغلی نو چې به مطالبه کېده چې هغه به لوش وه نو دومره سکیمونه منظور کړل چې خلکو ته بیا ګپ ښکارېدو بیا به پسې اواز کوو پاسه وه خو دا ځل د وزیر اعلی سنجیدګۍ د دې نه پته لګېده چې دا ویل چې بهی ما ته فایل میلاو شو زه به وګورم چې په دې کې کوم کارونه داسې دي چې هغه مونږ کولی شو نو هغه به بیا منظور کړو په هغې به مخکې کار کوو داسې لږي چې واقعي یو سنجیده سړی دی او د ګراوند مطابق به چې دی نو بیا فیصلې کوي